اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو پیر بیا تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات نیک هیلي. امید کوم خوشاله به د خپل ژوند او مزه او خوندونه اخلي. ګران اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ملاکندرګي ټي وي ستاسو دپاره راوړي چې کوم نوي جابز راځي، یقینا چې په دې پیج به تاسو هغه وینئ او دغه ټریننګ به هم تاسو حاصلوئ چې هغې ته به تاسو اپلای کوئ. څنګه د هغې ټول پروسس چې کوم دی هغه تاسو ته به ساجد علي عثمان خیل د خولې نه تاسو اورئ. نو یو پره بیا زه ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د ملاکندرګي ټي وي پیج ډېر زیات په مینه باندې خوښوئ. او دویمه چې تاسو به خامخا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دغه سره چې نن کوم جابز راغلي دي هغه دي د یونیورسټي اف بونیر کې، یعنې په بونیر یونیورسټي کې چې کوم هلته یونیورسټي ده په هغه کې ډېر زیات ښکلي جابز راغلي دي او په ډېر ګڼ تعداد باندې جابز راغلي دي. دغه جابز ډیټیل ته به ځو، خو دغه نه مخکې که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو کاینډلي یعنې زما د خپلې مینې دپاره تاسو ماته یو سبسکرایبر راکوئ. همدغه رنګې که تاسو دا ویډیو اورئ ستاسو خوښیږي، تاسو ته فایده ده، نو یو لایک ماته راکوئ. ولې چې په لایک باندې ستاسو نه بالکل هېڅ هم نه ځي، خو صرف د لاس یو تکلیف دی موږ ته لایک راکوئ. دغه نه به موږ خبرېږو چېرې واقعي زموږ دا ویډیوګانې چې موږ کوم جوړو موږ کوم تکلیف کوو دا تاسو خوښوئ، تاسو ته فایده اخلئ. نو راغلي دي جابز په یونیورسټي اف بونیر کې څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. همدغه سره زموږ سره اولنی چې کوم پوسټ راغلی دی دا د پروفیسر دپاره راغلی دی. د دې چې بي پی ایس کوم دی دا 21 سکیل دی او په کوم ډپارټمنټ کې راغلی، کمپیوټر ساینس ټیچر غواړي یو او د فزیکس ټیچر غواړي یو. دغه سره ایز پر ایچ ای سی کټګري ښه، یعنې د ایچ ای سی چې کومه کټګري ده په دغه ترو باندې تاسو د اپلای کولی شئ. نه چا چې ماسټر کړی وي او چا چې پی ایچ ډي کړی وي، چا چې ام فیل کړی وي، او همدغه سره به تاسو دې پوسټ ته اپلای کولی شئ. دغه سره په ډپارټمنټ کوم یو کې راغلی اسوسییټ پروفیسر غواړي. د دې بي پی ایس چې کوم دی 20 سکیل دی. پولیټیکل ساینس کې زموږ سره یو کس غواړي، منیجمنټ ساینس کې زموږ سره یو کس غواړي، په زوالوجي کې هم یو کس دی، په الکترونکس کې هم یو کس دی، او کیمستري کې هم زموږ سره یو کس دی. د ایچ ای سی چې کوم رولز دي په دغه رولز باندې تاسو به دې ته اپلای کوئ. یعنې هغه کسان دې ته اپلای کولی شي کوم کسانو چې پی ایچ ډي کړی وي یا کوم کسانو ام فیل کړی وي، نو هغه کسان دې ته اپلای کولی شي. د اپلای طریقه کار هم تاسو ته په اخره کې ښیم، تاسو به چې ته نه ځئ ویډیو تر اخره پورې ګورئ. زموږ سره بل جابز راغلی دي د اسسټنټ پروفیسر راغلی، یعنې دې ته اے پی وي او اے پی چې کوم دی دا د بي پی ایس 19 د 19 سکیل دي. د کم ډپارټمنټ کې راغلی، یعنې د کم سبجیکټ ټیچر دوی ته پکار دی. د باټني دوی ته یو ټیچر پکار دی، د کیمستري دوی ته 3 ټیچران پکار دي، د کمپیوټر ساینس دوی ته 2 ټیچران پکار دي، اکنامکس دوی ته یو ټیچر پکار دی، الکترونکس دوی ته هم یو ټیچر پکار دی، د انګلیش هم دوی ته یو ټیچر پکار دی. دغه سره منیجمنټ ساینس هم دي ته 3 ټیچران پکار دي، میتھمیټکس دي سره 2 ټیچران پکار دي، پولیټیکل ساینس دې ته 3 ټیچران پکار دي، دغه رنګې د فزیکس دې ته 2 ټیچران پکار دي. همدغه سره د فزیالوجي کوم دغې ته یو ټیچر پکار دی، د زوالوجي هم یو ټیچر پکار دی. دا هم د ایچ ای سی چې کوم رولز دي دا په هغې باندې به تاسو دې ته اپلای کولی شي. یعنې هغه کسان کومو کسانو چې ام فیل کړی وي او د هغوی پی ایچ ډي پروګرس کې وي، پی ایچ ډي روانه وي یا ام فیل کړی وي، پی ایچ ډي نه یې کړي، نو هغه کسان دې ته اپلای کولی شي. اپلای به کوئ څنګه، تر اخره کې به تاسو وایم چې دې ته به تاسو اپلای کوئ څنګه. دغه رنګې زموږ سره جابز راغلي دي لیکچرر، او د دې هم سکیل چې کوم دی دا د 18، یعنې دا هم ډېر ګڼ تعداد باندې دا راغلي دي. کم سبجیکټ کې چې راغلي، باټني کې راغلي، کیمستري کې راغلي، کمپیوټر ساینس کې راغلي دي، اکنامکس کې راغلي، الکترونکس کې راغلي، انګلیش کې راغلي، منیجمنټ ساینس کې راغلي، دغه نه میتھمیټکس کې 2 ټیچران غواړي، پولیټیکل ساینس کې 2 ټیچران غواړي، فزیکس کې 2 ټیچران غواړي، دا فزیالوجي کې 2 کسان غواړي، په اردو کې 3 کسان غواړي، زوالوجي کې 2 کسان غواړي، سوشیالوجي کې یو کس غواړي، اسلامیات کې یو کس غواړي، او پاکستان سټډي کې هم زموږ سره یو کس غواړي. نو یقینا زه به دا وایم چې ډېر زیات په ګڼ تعداد باندې دا جابز راغلي دي. هغه خوش قسمته ته به دا میلاویږي چې کوم خوش قسمته زموږ اواز اوري او زموږ د ویډیو نه فایده اخیستې وي. نو یقینا چې زه امید د خپل پاک رب کوم زموږ ټولې دعاګانې به وي انشاءالله هغه کسانو چې زموږ د اواز اوري او موږ به د خپل رب نه دا دعاګانې کوو چې تاسو د خدای پاک صدر کې ښکلی شان جابز درکړي. ګران اورېدونکو تاسو به وایئ چې یاره ساجد خو خبرې ډېرې وکړلې، خو دا راته ووایه چې دې ته موږ اپلای کوو څنګه. د ټولو نه مخکې به تاسو داسې کار به وکړئ چې لاړ به شئ www.university.bunir، یعنې تاسو به سمپل ولیکئ په ګوګل کې یونیورسټي اف بونیر، یونیورسټي اف بونیر به تاسو ولیکئ. کله چې یونیورسټي اف بونیر ولیکئ تاسو ته به یو پیج کولاو شي، په هغه پیج کې به لیکل شوي کیریر، یعنې هغې کې به لیکل شوي جابز. تاسو په هغې باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو کلیک کړئ تاسو ته به دا اشتهار مخامخ په سکرین باندې راشي. کله چې دا مخامخ تاسو په سکرین باندې راغلی هغه به تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو کلیک کړو په هغې کې یو فارم وي،
هغه فارم به تاسو ډاونلوډ کړئ، د هغې سره به تاسو په بینک کې پیسې جمع کړئ او د هغې نه پس به تاسو دوی انټرویو ته یا ډیمو ته کال کړي. بیا هم د دغې پریکټس او د دغې تجربې دپاره هم تاسو سره به خبرې شیر کوم چېرې تاسو به ډیمو څنګه ورکوئ، تاسو به هلته چې لاړ شئ یعنې تاسو پرزنټیشن څنګه ورکوئ، هم دا ټولې خبرې بیا کوو په نیکسټ ویډیو کې. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ، خپل رول به ورکوئ. اجازت د لوی الله په امان. پاکستان زنده باد.